د بډبېرې تاڼې په حدود بازید خیلو کې د دوو ګروپونو ترمنځ په ډزو کې یو ماشوم لګېدلی دی او مړ دی او ملزمان تښتېدلي دي. دې حوالې سره د پېښور پولیس چې کوم ترجمان دی د هغه وینا دا ده چې بازید خیلو کې دوه فریقین وي په یو بل باندې ډزې کولې. په دې ډزو کې یو ماشوم دی د 10 کال دغه عمر دی او د هغه یونس ولد اسحاق نوم دی. د سکول نه چوټي شوی و، دې کور ته روان و، په دغه ډزو کې لګېدلی او دې زخمي و. بیا خلکو هسپتال ته بوتلو، په لاره کې د ساه ورکړه. فریقین تښتېدلي دي. د بډبېرې تاڼې پولیس وینا دا ده چې ای د دواړو فریقینو خلاف اف ای آر درج کړی دی او په دې کیس کې مزید تفتیش هم شروع کړی دی او د ملزمانو تلاش هم شروع کړی دی. ګرانو ملګرو، په دې لږو ورځو کې داسې په مختلفو واقعاتو کې دې نه مخکې پېشتخرې تاڼې په حدود کې یو هلک په پردو ډزو کې ولګېدو، مړ شو. ځوان زلمی هلک و، د اف سی ملازم و. هغې نه مخکې په ټاون کې دغسې د دوو فریقینو خپلو کې ډزې وي، یو کس پکې ولګېدو راهګیر، هغه پکې مړ شو. همدې پېشتخرې تاڼې په حدود کې د واده زلمی او منیجر و بینک کې خپلې ښځې سره روان و، هم د فریقینو په ډزو کې ولګېدو، مړ شو. نو الله دې موږ کې لږ صبر پیدا کړي او اول دې الله خبره ډزو ته نه بوځي. کله داسې واقع هم راځي نو د پردو خلکو خو ډېر خیال کول پکار.